الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. زما محترم و عزت مندو، ستاسو په وړاندې د الله تبارک و تعالی د کلام الله صحیح سای او صورت ما تلاوت کو چې په دې کې نن موضوع دا حسد باره کې ده چې حسد څه شی دی، حسد څه ته وایي. چونکې دا د زمانې مطابق د دې وخت مطابق نن چې دا جنگ جګړې دي، تنازعې دي، مجادلې دي، جنگونه دي، دغه اهم وجه حسد دی چې دا حسد دا عام شوی دی. کو یو انسان له الله تبارک و تعالی ځمکه ورکړې ده، بل رور عزیز او قارب رشتہ دار هغه د هغه سره حسد کوي او دا ارزو کوي چې خدای د دنه دا ځمکه والی، دا کور ته والی، دا گاڑی ته والی، مال مرا کې خو خدای د دنه والی، او هغه ته گیمونه جوړوي، سکیمونه وته جوړوي، حتی کې چې دغه نعمت چې د هغه سره وي نه دی دا برداشت نه کړي، نه به جنګ ورشي او څه پلانونه ورته جوړ کړي. نه دا حسد ناکاره څیز دی. الحدیث مبارک کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وینا د غم فرمایي چې حسد دا شان څیز دی، الحسد یاکل الحسنات کما یاکل الحطب والنار. حسد دا نیکی دا شان خوري لکه څنګه چې دا ورو مطلب دا لرګي سیز یوغه ختموي، نه دا شانته دا حسد نیکی ختموي. نه حسد ناکار سیز دی، دا نه دی پکار. حسد پکار دی په علم کې، په دین کې پکار دی، خو غبم ته دا نه وای چې خدای دا علم او دا حفظ دی او بندا یو طالب علم ته نصیب کړی دی، نو خدای دته به دوام اختیار کړي او الله تعالی دا نعمت ما ته راکړي. په دې کې اوس حسد پکار دی. یا یو بل دیندار دی، ښکلې مدرسې ده، خدای ولې ولویه ترقي ورکړل، نه ته هم دا ارزو کې چې کاش دا شان زما یو مدرسه خدای د ده دا کم مدرسه ده کم دغه دی نه الله تعالی دا په خپل استحکام او دوام دی ته ورکړي، دلته استقلال ورکړي او د هغې نه پس خدای ماتم دا نعمت راکړي، نو دا جایز دی. و دا شان نه چې کوم د دنیا په اعتبار سره دا کم
خلق نن سبا لګیا دی او دا جنگ جګړې کوي، نه دا سیز څه دی، دا ناروا دی. سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه دا تاریخ په واقعاتو کې لیکي، دا یو لوی بادشاه تېروتی دی. د ده فرعایان کې د ده سره په لاندې ماتخته کسانو کار کوم. په هغه کسانو کې یو ایاز نامې یو کسو هغه هم کار کو په دغه خلکو کې. دا ایاز د بادشاه ته ډېر زیات نږدې و. خدمتي کس ته هر چا خوښ وي، هغه چاهې بادشاه دی، هغه چاهې استاذ دی، چاهې پیر دی، هغه خپل مرید هغه مرید خوښوي چې خدمتګار دی. نه دی ایاز په د بادشاه هسې خدمت هم کو، تابعدارو. نه کم چې دغه رعایان کې کم نور خلکو نه هغې د ده سره حسد شروع کو چې دا بادشاه ده ته ولې توجه ورکي او موږ د توجه نه راکوي. نه ده یو المارۍ وه، ده به روزانه هغه المارۍ ته ننداره کوله. نه دغه خلکو په ده باندې شکایت وکړو بادشاه ته چې بادشاه سلامت د ایاز تا نغلا کړې ده، ستا نغلا کړې ده او هغه سامان د المارۍ کې دننه ایښی دی او هغه المارۍ چابیانې ده سره دي او بل چاته یې نه ښیي. بادشاه دا خبره واورېدله، راغې د ایاز یې راوغوښتو. ایاز ته یې ویوي ته په ورځ کې د المارۍ کلاوی یو جیزې ورځ کې یا یو فیره یا دوه فیرې دا زه کلاومه، دې کې ته څه کوې ننداره ورته کوې او ننداره ورته کومه. وی ښه دا چابي راکړه. چابي ترې اخیستې ده، بل کس یې لېږلی دی. وی ورشه دې المارۍ کې دننه ننداره وکړه او سامان چې څه پراته دي هغه ترې راوړه دننه. سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه ته دغه کم خلکو چې شکایت وکړو، هغوی اوس په دې تمه ناست دي چې د ایاز به د خپل بادشاهت نه او د خپل رعایا نه به ایاز وشړي او د ده دا مرتبه او مقام به موږ ته حاصل شي. نه هغه کم کس چې چابۍ والا ولېږو هغه المارۍ کولاو کړه، نو د هغې کې یو زړې چپلې پرتې وې غیر راواغستې، یو به کې تهمبند و یو کرته وه. دا درې سامان دی راوړل او بادشاه ته یې دغه شانتې ور مخامخ کېښودلي. بادشاه سلامت وي دا سامان دی وکې. وی ایازه یوې د المارۍ کې ته روزانه ننداره کې نوې دې کې خو څه نشته وي، دا سامان دی بکې. یو بادشاه سلامت وي د المارۍ کې خو نور څه نه هم دکه سامان بکې پروت دی، نور بکې څه نشته دی. نوې ته روزانه دې ننداره ولې کوې؟ هغه ورته وي بادشاه سلامت ستا رعایا ده چې زه رالم نو زما دا شلېدلې او دغه چپلې پر دا ما اغوستې وې او دغه خرابه کرته وه او دغه تهمبند مې اچولی و. نوې زه خپل هغه ړومبېوالي ته وګورم چې ګوره ای ایازه د بادشاه په دربار کې نن ناستې دلته لوی لوی نعمتونه در باندې راورېږي او ښه ده هر یو څیز تا سره دی، هسې نه تکبر در کې رانه شي، غرور در کې رانه شي. نوې زه ړومبېوالي ته وګورم چې ګوره ایازه ستا ړومبې دکه حال و، ستا دې پیزار ته وګوره، ستا دې کورتې ته وګوره، ستا دې تهمند ته وګوره، دغه شلېدلې جامې دې وې او د بادشاه دربار ته راللې. نه الله دله عزت درکو، الله دله وقار درکو، نو ولې عزتمن جوړ شولې. نه بادشاه سلامت ورته وي سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه د ایاز ته وي ښه صرف دغه خبره وي، بلکل بادشاه سلامت بل څه خبره نه.
هغه کم چې ورسره حسد کو هغې حاسدونو ته وایي چې تاسو وایئ چې تا ایاز ځان ته نږدې کړی دی نه د ایاز کې زه درنه صفات یې نما چې خپل اخلاق او آداب دا به کې زینم دی کې څه شته هغه تاسو کې نشته. حاسد سړی به خپل ځان خوري، دی به خپل ځان دننه بربادي او بهر به هم بربادي او په لاس باندې سرازي نه. د حسد نه پکار دی چې هر سړی ځان بچ کړي. حضرت نوح علیه السلام کله چې خپل امتیانې په کشتۍ کې جوړی کېنولې، په دغه جوړو کې یو کس ناست دی او بغیر جوړی ناست دی، ځان له یوازې سپین ږیرې سړی ناست دی. حضرت نوح علیه السلام ته چا درخواست پیش کړو چې ستا په امتیانو کې داسې یو کس راغلی دی چې هغه سره بله دویم کس نشته او بغیر د دویم کس نه ناست دی دغه ځای کې، یاله وي دا ما ته را پیش کړې. سپین ږیرې بابا یې ورته پیش کړو، مخې ته راوست. وایه ځوانه ته د کوم ځای څوک یې کوم ځای ته دلته څه کې څنګه راغلی دی کشتۍ ته؟ دا کشتۍ کې خو به هغه کسان کینی چې هغه جوړی ته څنګه دلته دا شنت راغلی؟ نو چې ده باندې اصرار وشو چې مونږ خو دې مطلب پرېږدو نه، وی زه شیطان یم، زه سیمه شیطان یم، زما نه غلطي شوې ده صاحب ما معاف کې، بیا دپاره به نه راځم دې شي ما اوس معاف کې. ای معاف کو به د الله هغې نه چې ما ته دغه خپل کور او خپل ځای وښایه چې د کوم ځای نه تاسو انسانان هلاکوئ بربادوئ ګناهونو طرف ته بلئ، هغه ځای وښایه چې هغه وران کړو مونږ تعالی. دی ورته څه کي، دی ورته محنت او زاري کي، ما معاف کا، ما نه غلطي شوې ده. هم زه د یو څیز ښیم چې په کوم څیز باندې زه انسان هغه بربادومه، په هغه بربادوالي کې هغه دوه څیزونه دي چې هغه ته زه ښیم چې انسان کله د هغې څیز نه بچ شو، د دې زمانه په امن کې دی، د دې زمانه په حفاظت کې دی. هغه کوم څیز دی؟ یو حرص دی، یو حسد دی. یو حرص دی او بل حسد دی. حسد ما وکړو نو زما حالات ته وګوره په کوم ضلالت کې ما کوم رسوایۍ کې یم. حسد ما وکړو. او حرص آدم علیه السلام وکړو د جنت نه راغی ښکته. نوی چې کله انسان د حرص او د حسد نه ځان بچو ساتو نه دی زما په جال کې نشي راتلی. انن سوچو کې هر سړی په حسد او حرص کې لګیا دی. کو دنیا ورسره ده نه دا تمنا کی چې کاش دا دنیا نور زیاته شي، کو یو ګاډی ورسره ده نه تمنا کی چې بل شي، بل دی نه بل شي. یو کارخانه ده نه تمنا کی کاش چې دوه کارخانې وي، چې دوه شي نو یې درې تمنا کی په دې کې ورته مرګ راشي. د حرص ناکاره سي نغه وی چې انسان زه بربادوم، نغه په دوو څیزونو سره چې زمانه ځان بچ کول غواړي، نغه دا دی چې د حسد او د حرص نه ځان بچ کړي. چې د حسد او حرص نه بچ نو دې زمانه جان نه بچ. تاسو به لیدلي اورېدلي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه طالبانو تاسو هم پیژنئ، د خپل نعمان بن ثابت رحمت الله علیه د خپل نوم دی. کله چې انسان کې یو مرتبه او مقام راځي او یو علم یا ورسره یو دغه راځي نه هر سړی د هغه څه کې یعنی حسد ورسره شروع کی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله کمالات راتلل هم هغه زمانه کې ورسره هم خلک حاسدین پیدا شول. امام اوزاعی رحمت الله علیه د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه نه تپوس وکړو، وی دلته یو کس راوتی دی او نوې نوې خبرې په دین کې راوباسي. وی ابو حنیفه په نعمان دا هغې نوم دی وی چې دا ولې لکه نوې نوې خبرې راوباسي.
عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ورته کتاب الرحمن یو کتاب ورته ورمخکې کو وي دا والا وي دا وګوره کتاب چې ولوستو نو په هغې کې تشریح او وضاحت یو لوی بهترینه تشریح پکې موجود وه هغه ورته دا نعمان څوک دی وی کوم چې ته وایې چې بدین کې نوې بدعات راوباسل دی نه هغه دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایې چې دین کې د نوې خبرې راوباسل دی دا یو لوی محقق او مدقق عالم دا دی هغه دا دی نه کله چې یو حسد دغه شروع کي انجان په ناشنایۍ کې یا مطلب چې یو سړی یو څیز نه خبر نی او بیا وروسته د هغې تعلق راشي دوست جوړ شي د دوست نه بس بالفرض بیا ورو د هغه د دغه نه خبر شي نو بیا ورسره ورو دی حسد شروع کي هغه ورته وي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه دا سړی دا کوم کتاب اجتتا وکړه دا کتاب دا هغه دی هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حاسدینو په خپله زمانه کې هغه نه دی پرېښی او د هغه سره یې دومره غټ حسد کړی دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر واقعات دي او دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دغه زمانې حاسدینو ورته یو جال جوړ کو چې دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه خلک راځي او د مسایلو تپوس دي کي او دا مونږ نه ولې خلک تپوس نه کي د نه ولې دا تپوس کی هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره حسد شروع کو یو زنانې ورته په صلاح کړه زنانې ورته څه کړله په صلاح کړله هغه زنانه ته وایي چې تاله مونږ دومره پیسې درکو خو چې کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ماسخوتن لمونځ وکړي او د کور نه روزي را روانې نه ته ورته دا خبر وکړه چې زما خاوند وفات کیږي او هغه ما ته یو وصیتنامه لیکي خو زه په وصیتنامه باندې نه پوهېږم دا په عربۍ کې ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ما په دې وصیتنامه باندې پوه کړه دغه زنانې ورته پوه کړله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه څه کې مونځ د ماسخوتن وکړو را روان دی چې راځي نه دا زنانه ورته ولاړه ده په لار کې او ورته اواز کي په پرده کې ولاړ دی امام صاحب زما خاوند یو وصیتنامه لیکلې ده خو وصیتنامه په عربۍ کې ده زه پرې نه پوهېږم راشه ما په دې باندې پوه کړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کور ته دننه کو چې څنګه یې دننه کو حاسدین ورته بهر ولاړ لګي ورپسې دروازه کلکه کړه او پولیسو ته محکمې پولیسو ته وینا وکړله چې راشه چې دا دغه مسلمانانو غلوي امام دی ځان ته د لوی امام نسبت کوي د هغه امام دی چې د یو اجنبي ښځې سره په پردي کور کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ناست دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ځان نه خبر نه دی هغه د یو وصیتنامې د هغې وضاحت د هغې دپاره هغه زنانه د پوه کېدلو دپاره چې هغې ورته اصرار وکړو هغې ورته ډېر دغه وکړو نو هغې د پوه کېدلو دپاره دننه شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او هغه زنانه پولیسو راله دواړه جیل ته بوتللم چې جیل ته یې بوتل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او دا څه کې به 2 رکعاتو نفلو باندې ودرېدم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نفلو باندې ودرېدم چې کله د نفلو سلام یې وګرځو نو دا زنانه راله دا ورته په ژړا شو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زما نه غلطي شوې ده ما ته معافي وکړه ستا په سر باندې ما ته دوره پیسې راکړې شوي دي چې دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا څه دی دا وشرموه دا بې عزته کا ستا په سر باندې جي ما ته دوره پیسې راکړې شي هغه ورته سي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ودې تا خو غلطي کړې ده خو زما وره لړ چې دا کم جیلر چې په ډپټۍ باندې ولاړ دی ده ته ډېر اصرار وکړه چې څه به تاسو زه په جلدۍ کې روچته کړې ما زما نه کور کې مقصد یو کار پاتې شوی دی تاسو مالک کور ته بوځئ بیا مې دلته راولئ او چې کله دغه خبره ستا ومني نو ته به لړ شي زمونږ کور ته او زما ښځه به پوه کړې هغې ته به دا خپله به ورکوه چې هغه به دلته جیل ته راولي هغه ښځې هم هغه شانتې وکړل لړه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کور ته دغه ښځه پوه کړله او هغې کور کې پاتې شوله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیبي جیل ته راولېږله او حاسدین ناست دي د زمانې
حاسدین په تمه ناست دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به نن وشرمېږي، هغه به بېعزته شي، هغه به رسوا شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته جال جوړ کړی او قاضي به نن فیصله ووري چې د مسلمانانو غلوی امام هغه نن د یو اجنبي ښځې سره رسولی شوی دی او کور کې ورسره ناست و. چې کله فیصله سناوېدله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي ته د یو اجنبي ښځې سره ولې په کور کې څه کې؟ ایسې به خپل سسر او دغه ته اشاره وکړي وی دغه پلار دی او دا خو زما ښځه ده په پلانکي تاریخ باندې دې سره زما نکاح شوې ده. هغه ورته هم وي دا خو زما لور ده. هغه حاسدین په تمه ناست و چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به نن وشرمېږي، هغه به نن رسوا شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له الله تعالی یو لوی فقاحت هم ورکړ. نو کوم سړی چې حسد کې هغه به خپل ځان دنده ختموي، هغه به خپلې نیکۍ ختموي. ذوالفقار رحمت الله علیه لیکلي دي چې زه فرانس ته لړم، په فرانس کې رمضان المبارک میاشت رالله، ما تمنا کوله چې کوم یونیورسټۍ کې زمونږ ناست شو نو دلته خو مونږ ته مکنه میلاویږي او دلته خو ټول انګریزان دي غیر دي، هغه مونځ نه پیژني، هغه تراویح نه پیژني، ختم القرآن نه پیژني. ما خپل استاذ ته وایي چې ما له چوټي راکړه چې زه لرې یو ځای جومات دی د مسلمانانو چې هلته مانځلی ځم هغه ځای ته. ما ته وایي چې ته څه کوې راشه په دې یونیورسټۍ کې ښکل ځای دی او ښه ښکلې طالبان دي عالمان دي پکې هغې خواله دی بیا یمه. وی یو مدرسې ته بوتلم یو ښه ښکلې تور تور پټکي کسان والې اوږدې اوږدې ګیرې پرېښې دي په فرانس کې دننه، هغې ته هلته بوتلمه. ما وی د رمضان المبارک میاشت لکه دغه شوله اختر مونځ مو کوي چې راتلم نو یا سړي ته مې وی خپل استاد ته چې الله دې خوشحاله کړه تا په فرانس او په جاپان کې تا ما ته دا شانتې ښکلې مدرسې ته دې راوستم، ما ته راویې وکړلې. ما ته چې استاد جي دا یهودیانو، دا څوک وو؟ دا یهودیانو، مسلمانان نه وو، دا مسلمانان نه وو، دا یهودیانو. نن هغه یهود د مسلمانانو دا دوست تشي جوړېدی، نن هغه یهودیانو په مسلمانانو پسې کمې لبې به شروع کړي دي، هغه د مسلمانانو په هغه پکړو او په ګیرو باندې سرچ کی. نن مسلمان لګیا دی هغه د انګریزانو سرچ کی، تحقیق کی او د انګریز په بربادولو او دغه پسې نه دی لګېدلی، هغه له ترکۍ پسې لګیا دی دننه. څنګه به مسلمان نه والي کېږي؟ نن د فلسطین ته وګوره کم بربریت په هغې باندې شروع دی، هغه اسلامي ممالک په هغې باندې چف ناست دي. دا خو د مسلمانۍ تقاضا ده چې یو مسلمان په بل ملک کې په بل ځای کې هغه دردولی کېږي، بل رور به پې هغه دردولی کېږي، هغه به جړا فریاد کړي، هغه ته به ځان رسوي. نن اسلامي ممالک په هغې باندې چف دي، چف ناست دي. ولې دا غیر دی، دا انګریزان دي، هغه یهودیان په هغې باندې لګیا دي، کم ظلمونه پې وکړلو. نو مونږ له په یو سیس کې دغه نه راځي دننه، هغه غیرو زمونږ په دین کې تحقیق شروع کړو، زمونږ د قرآن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو په هغه سنتو په هغې باندې تحقیق شروع کړو. مسلمان د یو بل سره په حسد پسو شروع کړو، په پوله پوټه پوله او پټي باندې او په بکاڼه باندې او په لالچۍ باندې. په غر کې بالفرض یو لالچي ووالله، هلکه تا دا ولې والې ده، په هغې باندې بل تماچه رالي ډز ډز یو ولي. هغه په لږه لږه خبره باندې مونږ څه کړو، هغه مسلمان مونږ څه کړو قتلوو، مونږ په خپلو کې لګیا یو په لږه لږه خبره باندې. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو یو بل سره بغض مه کوئ، یو بل سره بغض مه کوئ او حسد مه کوئ او غیبت مه کوئ، خپل آفس کې رونه رونه اوسیږئ. او بیا څه وي چې کوم یو ورور د بل ورور سره د درې ورځو نه زیاته به هغه قطع رحمي نه کي. مونږ په کلونو په سوونه کلونو باندې یو بل نه مړې کړي او دشمنۍ دي، دا دشمنۍ به څنګه ختمي؟
دا زه د قرآن نه نه خبر خو د قرآن نه خبر عمل مې پې نشته. الله تعالی دې موږ د حسد نه وساتي او الله تعالی دې موږ د خپل دین او د قرآن سره منسلک وساتي او متصل وساتي او الله تعالی دې زموږ په دغې قرآن باندې استحکام موږ ته نصیب کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې د هغه په آثارو باندې د هغه په نقش قدم باندې الله تعالی موږ روان کړي او د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په طریقه باندې الله تعالی موږ روان کړي. الله تعالی دې ما له تاسو په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.